الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. سورة حج شروع کړو. حج د الله رب العزت یو اهمه فریضه ده. په فریضو کې اقا په دې صورت کې ذکر کیږي. دونه اهمه فریضه ده چې سړی په صحیح طریقو کې نو الله ورته ټول ګناهونه معاف کوي. او حج قصد ویل کېږي، قصد. او په شریعت کې قصد امکنه او خاصه دی، په افعال او اقوال خاصه سره د شرعي او فقهي معنا ده. او دا مدني دی، نو د هجرت رسول الله نه وروسته نازل شوی دی. خو ناشنا خبره دا ده چې دې کې تشریعي احکام هم شته، لکه د حج حکم پکې راغلی دی، د هدیې حکم پکې راغلی دی، د قربانو حکم راغلی دی، د حج د نورو افعالو حکم راغلی دی. دا تشریعي احکام دي. د دې معنا باندې دا مدني دی، لیکن د دې جو او فضا د مکی صورتونو په شان دی چې هغه توحید د الله تعالی، رسالت د رسول الله او اثبات د قیامت دا کوم نمایان موضوعګانې دي په دې صورت. په دې وجه باندې کله کله قاري ته دا اشکال پیدا شي عالم ته چې دا زه مدني صورت باندې اړم یم او که مکی صورت دی، دا خو اهداف د مکی صورتونو ادا کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله باندې چې بې اندازې مهربان، زیات مهربان دی. ایها الناس، ای خلکو. دا خطاب عام دی، عام خلکو. اتقوا ربکم، او یریږئ د خپل پروردګار نه. د تقوا معناګانې ټولې ما تاسو ته کړي دي، او ناشنا معنا دلته دې مفسرینو بله کړې ده چې تقوا د الله نه دې ته وایي چې الله یراکا حیث نهاکا. تقوا څه ته وایي چې اودینی الله تعالی را هغه ځای کې چې تی د کوم ځای نه منې کړی، او الله یفقدک حیث امرک، او الله دې تا ورک نه کي په هغه ځای کې چې د کوم ځای تا ته حکم کړی چې دلته ودرېږه. دا ناشنا ترجمه د تقوا مفسرینو کړې دلته. ان زلزلة الساعة، یقین زلزله د قیامت چې دا شیء عظیم، دا ډېر لوی شی دی. دا د زلزله نه لکه اوس کوم زلزلې راځي. دا زلزله به داسې زلزله وي چې یوم ترونها، په دقه ورځ به ته ویني، تذهل کل مرضعة، چې غافله به شي هره تی ورکوونکې زنانه، عما ارضعت، د هغې نه د هغه بچي نه چې دی وله تی ورکو. وایي مور ته دا بچی انتهایي ګراني، کوم چې سینې پوري. خو دغه ګران بچی هم د دې نه ایر شي، داسې زلزله به را شروع شي. وتضع کل ذات حمل حملها، او داسې خطرناکه زلزله به وي چې کې به د هره خاونده د بار خپل بار لري. حاملې ښځې به خپل حملونه کېږي بې وخته، بې ځایه. وتر الناس سکارا، او اینی به ته خلک په نشه کې. ستا خیال دا دی چې خلکو شراب څکلي دي، داسې به بېهوشه پراته وي. او وما هم بسکارا، نه به په حقیقت کې نشه، نه به شراب څکلي او نه به شراب هلته وي. نو بیا ولکن عذاب الله شدید، لیکن د الله عذاب به دونه سختی چې دا خلک به دونه پریشانه کړی، او دومره به مدهوش کړی، او دومره به نشه کړی، ته به ګیدای شراب څکلي. ومن الناس من یجادل فی الله بغیر علم، ځینې د خلکو نه هغه څوک دي چې جګړې کوي په باره د الله کې بغیر د پوهې نه. پوهېږي نه او د الله په ذات کې جګړې شروع کړي. ویتبع کل شیطان مرید، او تابع د هر شیطان سرکشه. مرید په معنا د سرکشه باندې چې بالکل د حیا هغه هر څه ځان لرې کړي. کتب علیه، پر شیطان الله لیکلی شوي دي په شیطان باندې دا خبره چې انه من تولاه، څوک چې د شیطان ته واوړېده، د شیطان یارانې شروع کړه، دوستانې شروع کړه، فانه یذله،
دی همدغه خپل یار دوکه کوي شیطان همیشه خپل دوستان ګمراه کوي او یهدي الی عذاب السعیر او همیشه خپلو دوستانو ته اور د جهنم ته لار برابروي دغه ښه لار ده په دې روان شه دې ته څوک دوست وي دا په داسې عقل دې څه شي چې ته چا سره یارانه قایمې او هغه ستا د ګمراه کولو او د غلطولو اراده کړې ده او هغه تا اور باندې د سېزلو اراده کړې ده او ته هغې سره هم د یارانې او دوستانې کې او پرې مخ وله لته نه ورکې یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث که یی تاسو په شک کې د قیامت نه د دوباره ژوند نه تاسو شکونو کې پراته یئ نو فإنا خلقناکم من تراب یقینا ما پیدا کړي تاسو له د خاورې نه ستاسو نیکه مې د خاورې نه پیدا کړی و آدم ثم من نطفة بیا باغ بچي پیدا کړي موږ د یو څاڅکي اوبو نه ثم من علقة بیا دغه یو څاڅکي اوبو دا د وینې څاڅکی شي 40 دن بعد ثم من مضغة بیا پیدا کړي دی الله تاسو له یو بوټی نه بیا 40 دن بعد د دغې علقې نه مضغه ساده شي چوبلې شوې غوښه او مخلقة او غیر مخلقة کله پکې تصویرونه سا شوي د پوزې او د غوږونو او د مخ او د خولې د لاسونو او د خپو او د ګوتو کله تصویر سازي او غیر مخلقة یا پای کې تصویر ساده شي او د هغې نه مخکې را پیدا شي لنبین لکم دې لپاره چې بیان کو موږ تاسو ته ونقر فی الارحام او ټینګو موږ دې بچو لره په رحمونو د میاندو کې ما نشاء څومره چې زموږ خوښ شي الی اجل مسمى دغه نیټې مقررې پورې ثم نخرجکم طفلا بیا راوباسي الله تاسو له ماشومان د مور د خېټو نه ماشومان پیدا شي ثم لتبلغوا اشدکم بیا ستاسو الله تربیت کوي حتی چې ورسېږئ تاسو کلکوالي د ځوانو ته ومنکم من یتوفا ځنې په تاسو کې هغه څوک دي چې مخکې مړه شي ومنکم من یرد الی ارذل العمر او ځنې په تاسو کې هغه دي چې واپس شي هغه بیکار ژوند ته ما یې ترجمه کړې وه چې بیا سړی خپل بار هم سر ته نشي رسولی ځای ته خپل ځان هم نشي پټولی دماغ یې کار پېږي سره د پوهې نه هغه هر څه ترې نه بې ایر شي خو ما تاسو ته ویلي چې عطا ابن ابي رباح رضی الله عنه رحمه الله دا خبره کړې ده تابعي عالم دی چې چا ځان سره قرآن سره تړلی الله به پې دا وخت نه راولي ارذل العمر نه به الله ساتي یا به له دې نه مخکې عزت مرګ ورکي او یا به د مرګه پورې الله تعالی دله دا ورکي چې دی به خپل ځان کنټرول کولی شي نو ځکه وایي ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة إني بزمك لرا اوچا سوکړه بی او دا دوړي به الوزي هیڅ کې به پکې نه فإذا أنزلنا عليها الماء کله چې راکوزي کوو موږ پرې ځمکه باندې اوبو لره اهتزت دا ځمکه راسې حرکت وکړي وربت او پړسیږي وانبتت او واخه او بیاګانې او فصلونه راوخیږي من کل زوج بهیج د هرې جوړې تازه نه بهیج تازه ته وایي ذالک دا خبره ثابته ده بأن الله هو الحق چې یقینا الله حق دی وأنه يحيي الموتى او دا الله رب العزت به مړي ژوندي کوي وأنه على كل شيء قدير او دا الله په هر څه باندې طاقت خاوند دی وأن الساعة آتیة یقینا قیامت راتلونکی دی لا ریب فیها نشته شک په راتلو ورځې کې وأن الله یبعث من فی القبور او یقینا الله راپورته کوي به هغه چاله چې په قبرونو کې دي دا به ټول الله بیا راژوندي کوي ومن الناس من یجادل فی الله ځینې د خلکو نه هغه دي چې جګړې کوي د الله په توحید کې د الله په شان کې بغیر علم بغیر د څه علم نه ولا هدن او بغیر د څه هدایت نه چې بل نه څه زده کړي او ولا کتاب منیر او نه بغیر د یو کتاب روشن نه
نه ورسره کتاب شته، نه ورسره هدایت شته، نه ورسره عام علم شته، او لګیا دی د الله په ذات کې او د الله په شان کې جګړې کوي. ثانیه عفه کږونکی دی خپل اوږې لره د اوږه رسي ووایي د ډېر تکبر نه. لیضل عن سبیل الله دې دپاره چې ګمراه شي او خلک ګمراه کړي د لارې د الله نه. له ما له په دنیا خزي د لپاره په دنیا کې شرمندګي ده. ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ووسکو موږ ته په ورځ قیامت عذاب سزونکې. ذالک خبرم دقه سره بما قدمت یداک دا سوداګري چې وړاندې کړي ستا لاسونو دا د هغه عمل وجه ده چې ستا لاسونو کړی دی. وان الله لیس بظلام للعبید نه دی الله زیاتې کوونکی په خپلو بندګانو. ومن الناس من يعبد الله على حرف ځنې د خلکو نه هغه څوک دي چې عبادت کوي د الله په یو ټکي باندې. حرف ټکي ته وایي هلکه دا پلانې چې تاسو لګیا دی نو په دې ټکي لګیا دی، ګورې په دې غرض لګیا دی. نو ځینې خلک د الله عبادت په یو غرض کوي. نو به داسې خلک به و چې رابله زنانه به یې هلک راوړو غواګانو میخو اوښانو به بلاد شو لنګ به شو ده به ویل د دې دین په شان دین مې نه دی لیدلی. چې ښځه به یې شانډې شوه غواګانې میخې او ګړې بزۍ به یې لنګې نه شوې یاره دې دین په شان سپېره دین مې نه دی لیدلی. نو پې نصابه خیر که ورسېدې ته خیر مالداري راشي مالونه یې لنګ شي زنانې به هلک راوړي نو اطمئن به دی پر دین مطمئن شي یاره خو زه یې ښایسته دین دی که. او ان اصابته فتنه که ته ورسي اختبار او امتحان بچي ونشي څاروي تان نشي ننقلب علی وجهي واپس شي په خپل مخ باندې. خسرت دنیا والآخره دی تاواني دی په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. ذلک هو الخسران المبین او دی دا دی تاوان په ډاګه. یدعو من دون الله رابلی دی سوا د الله نه ما هغه شی نه لا یضره چې نه ورته ضرر رسولی شي وما لا ینفعه نه ورته پیدا رسولی شي. ذلک هو الضلال البعید دا دا خطایی او ګمراهي لرې د حق نه چې سړی د داسې چا عبادت کوي چې نه تې ضرر د پکولی شي او نه ورته پیدا راښکلی شي. یدعو لمن ضره اقرب من نفعه رابلی دوی لمن خامخا هغه چاله چې ضرر د هغه ډېر نږدې دی د پیدې د هغې نه. دی چې بوت رابلي نو د بوت د پیدې نه خو د بوت ضرر ډېر نږدې دی. لبئس المولا ډېر ناکاره کار سازونکی دی دا ولبئس العشیر ډېر ناکاره ملګری دی دا بوته. ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات یقینا الله دننه کوي یا کسان چې ایمان راوړي او عمل د نیکو کوي جناتین تجري من تحت الانهار باغونو ته چې بهیږي بلاندې د ونو د هغې نه مختلفې ولي. ان الله یفعل ما یرید یقینا الله اراده کوي د هغې چې څه د الله اراده وکړي کوي الله هغه چې څه د الله اراده وکړي. من کان یظن ان لن ینصره الله فی الدنیا د چا که دا ګماني د چا چې دا ګماني چې الله به د امداد په دنیا او په آخرت کې بلکل ونه کړي او که دا زمین جناب رسول الله ته راجع کړي بیا به ډېر ښه. که د چا دا ګمان د پیغمبر په باره کې چې الله به د نصرت په دنیا او آخرت کې بلکل ونه کړي نو فلیمدد بسبب الی السما دی د یو رسۍ اوږده کړي اسمان ته خپلې کوټې چت ته دې واچوي ثم لیقطع بیا دې کټ کړي پرې باندې ځان دې پرې پانسي کړي خو مخکې نه دې سوچ وکړي دغه را فلینظرن پس دې وګوري هل یذهبن کیده ما یغیظ آیا بوت چل د هغه چې دی غوسه کو کوم وحی چې جناب رسول الله ته راتله او دې غوسه کړی چې دا ولې راځي نو داسې چلې وکړي دې خپلې لاړ شي ګنې اسمان ته دې ورسي او هلته دې هغه سلسله کټ کړي چې د الله تعالی د وحي د الله پیغمبر ته بیا نه راځي. او که د چا دا خیالي
چې الله بر د امدادونو کې ځان یادوي دا سړی په دنیا او آخرت کې نو دا چلیو کې کوټې چھت ته دی بیا سواچي او بیا دې خپلې مرۍ کې واچي او بیا دې سوچو کې چې زه پرې باندې ځان پانسي کومه او زما ځان پانسیم کو نو آیا بوتو د دې چلو تدبیر هغه چې دی غوسه کو چې الله د امداد نه کوي وکذالک انزلنا آیات بینات دقسی نازلو منګه آیاتونه ښکارا وان الله یهدی من یرید او یقینا الله خونه کوي چاته چې د الله اراده وشي ان الذين امنوا کسان چې ایمان راوړي عمل نه والذین هادوا کسان چې يهوديان دي والصابین او دای مذهبي چې هغه په نسواراو کې بعضې خلک دی چې د ستورو عبادت کوي والنسوارا او پیرنګیان والمجوس او تشپرس والذین اشرکوا کسان چې شرک کړی دی ان الله یفصل بینهم یوم القیامه الله به دې ټولو فرقو په منځ کې فیصله وکړي په ورځ د قیامت ان الله على كل شيء شهید یقینا الله په هر څه باندې ګواه دی الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض نګورې ته چې سجده کوي د الله لپاره چا څوک چې په اسمانونو کې دي او هغه څوک چې په ځمکو کې دي والشمس والقمر او نور او سپوږمۍ سجده کوي والنجوم او ستوري هم کوي والجبال او غرونه هم کوي والشجر ونې هم کوي والدواب او چارپایان هم کوي وکثیر من الناس او ډېر د خلکو هم سجدې کوي وکثیر حق علیهم العذاب او ډېر خلک ثابت شوي په هغې باندې عذاب الله سجدې نه کوي ومن یهن الله فما له من مکرما څوک چې سپک کي الله هغه لره فما له من مکرما نشته د هغه دپاره هېڅوک عزت ورکوونکې د ابو عبدالله کیسه مې ورته کړې وه یو بزرګ عالم و غټ د حدیث او د قرآن ها یادم ده شبلی نعماني چې د خپل استاد کیسه کړې وه نو په هغې کې یو آیات دام دی چې ما ته تپوس وکړو چې تا هغه قرآن تا ته یاد تا ته پکې څه یاد دي نو ما ته ویل چې دا آیات هم راته یاد دی چې ومن یهن الله فما له من مکرما څوک چې سپک کي الله هغه لره هېڅوک عزت ورکوونکی نشته ابو عبدالله وی راته دا م وویلې ان الله یفعل ما یشاء یقینا الله کوي هغه چې د الله خوښه شي هذان خصمان اختصموا فی ربهم دا دوه جګړه کوونکي دي جګړې کوي په باره د الله کې فالذین کفروا دا اوس تفصیل دی هغه کسان چې انکاریان دي قطعت لهم ثیاب من نار نیولې کېږي و دې دپاره جامې د اور نه قطعت په معنا د جامو دي دپاره به جامې کټ کېږي د اور د ټوکړو نه یصب من فوق رؤوسهم الحمیم اړولې کېږي به پورته په سرونو د دوی باندې ګرمي اوبه به ورته الله پرې سرونو باندې اړوي داسې ګرمي اوبه یسهرو به ما فی بطونهم والجلود ویلې کېږي به په دغه اوبو باندې هغه چې دوی په خېټو کې کلمې دا کلمې او لرې او دا اینه او پړپوس او دا اړه دا هر څه به ګړوبې شي لاندې به تېږي والجلود او دا سرمنې به هم په دې ویلې کېږي ولهم مقامع من حدید دوی دپاره به چابکونه وي دوی دپاره به بینتونه وي د حدید د اوسپنې نه د اوسپنې بینتونه او امساګانې او لوړې دا ور پرشتو سره یو ټکی به پې کلما ارادو ان یخرجو منها هر وارې چې دا کافران اراده وکړي جهنمیان چې وځي د جهنم نه من غم د هغه غم نه دا بدل دی د دغه اور نه اعیدو فیها نو واپس کولی به شي پرې اور کې او ورته به وایي ذوقوا عذاب الحریق وڅکئ عذاب سوځونکې ان الله یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات یقینا الله دننه به کیا کسان چې مؤمنان دي او عمل د نیکو کوي جناتین باغونو ته تجري من تحت الانهار چې بهیږي بلاندې د هغونو د هغې او د ماڼو نه ولې څلور یحلون فیها من اصابر من ذهب اچولی کېږي به جنتیانو ته په جنت کې د بنګړو د سرو نه ولؤلؤا او چولی کېږي به ورته د بنګړو د ملغلرو نه ولباسهم فیها حریر او جامې د جنتیانو به په دې کې ریخم وي ریخم دنیا کې حرام دي سړو دپاره وهدو الی الطیب من القول خونه شوي وه دوی ته په دنیا کې
هغه مزیدار ته د وینا نه لا اله الا الله دې کلمې ته ورته ښودنه شوې وه دا یې ویلې وه وهدو الى صراط الحمید او خونه شوي وه دوی ته هغه لارې د هغه ذات نه چې په خپله ستایلی شوی دی چې هغه لار د اسلام ده ان الذین کفروا یقینا کسانو چې کفر یې کړی دی ویصدون عن سبیل الله بندیږي او بندوي خلک د لارې او د دین د الله نه والمسجد الحرام او بندوي خلک د مسجد حرام نه الذي هغه مسجد حرام جعلناه للناس ګرځولی دی موږ دې مسجد حرام له د خلکو لپاره سواء العاکف فیه والباد چې برابر دی په دې کې اوسېدونکی د دې ځای والباد او د بار نه راتلونکی که د مکې والا دی او که د مکې نه د بهر اطرافو د دنیا نه راغلی دی دا ټول په مکه کې یو شانتي دي په مکه کې دا نه چې هلته دا د پاسه ته مکه له ټولو مکه ده ومن یرید فیه بالحاد بظلمنا چا چې اراده وکړه په دې حرم کې بالحاد په کجروۍ سره بظلم په زیاتی سره نذقه من عذاب الیم سکو موږ ورته د عذاب الیم نام وإذا بوأنا لإبراهيم مكان البيت هغه وخت چې ټیکانه ورکړه موږ ابراهیم ته زید بیت الله شریف دا چې کله د واړه راوسته اسماعیل علیه السلام او دغه مور بیبي هاجره او دلته یې پرېښوده او هغې هلته الله باد کړه لنډه خبره دا ده نو بیا به ابراهیم علیه السلام ته راته چکرې بیا والي نو دا مختلف بخاري کې حدیثونه دي اوږده هغه نه ویم راته به چکرې بیا والي نو دا چکرې مو واهه چې راغې زویا ما ته الله ویل دلته زما کور دی او هغه ساس کې نو بوأنا لإبراهیم مکان الله مونږ ټیکانه ورکړه اوم خوده ابراهیم ته زید بیت الله دلته شګو ډېر پروت و غټ ډېر و نو هوا راله او ډي پي سي ورته واچوله چې هغه یې راوسپړل د بیت الله زاړه بنیادونه راوخوته الله تشرک بي شیئا او موږ ورته وویلې چې مه شریکوه ای ابراهیم زموږ سره یو شی وطهر بیتیا للطائفین والعاکفین والقائمین او پاک ساته کور زما طواف کوونکو لپاره والقائمین او د هغه مونځ ودرونکو لپاره والرکع السجود او د رکوع کوونکو سجده کوونکو لپاره زما دا کور پاک ساته وأذن فی الناس اعلان وکړه په خلکو کې بالحج په حج کولو باندې ابراهیم علیه السلام خواست وکړو ای الله زه به اواز وکړمه دا ور دنیا خلکو ته څوک رسوي الله ورته ویل چې ابراهیم په تا اواز دی رسول زما کار دی ابا قبیس غر باندې ودرېده او څلور روڼ طرفونو ته اواز کو چغه کړه چې خلکو د خپل رب د کور د زیارت او ملاقات لپاره راشئ اعلان واذان وأذن فی الناس اعلان وکړه په خلکو کې بالحج په حج کولو سره الله رب العزت چې څوک حج لځي دې هغې باندې لبیک ویلی دی د هغې روح په دې باندې لبیک ویلی دی بس حج دی خدای پاک دا یاتوکا راځي برا خلق تا رجالن پیدل بم را رواني وعلى كل ضامر او را روان وي په هر اس او خوار باندې چې ډېرو مزلون د وجې نه به هغه اس او هغه خوار شوي یاتینا من کل فج عمیق راځي به تا ته د هرې لارې جوړې نه جوړې پرتې پرې لارې هغې نه به تا ته را رواني هر سره پاره لیشهدوا منافع لهما دې لپاره چې حاضر شي پیدو هغه پیدو خپلو ته دا حاجیان راشي او خپل دینی او دنیوي پیدو ته حاضر شي ویذکر اسم الله فی ایام معدودات او یاد کی نوم د الله په ورځو معلومو کې درمینا ورځې دي علی ما رزقهم من بهیمة الانعام په هغه چار پایانو باندې چې نصیب کړي دي الله د دوی من بهیمة الانعام د څلورو خپو والا چار پایانو نه نو به دا به تاسو بیا حلال کوئ
چې حلال کړو فکلوا منها خورئ د دې نه په خپله واطعموا البائس الفقیر او خروئ تاسو د دې نه په هغه فقیر باندې چې د هغه دا فقر بالکل په ډاګئ باعث هغه چاته وایي چې دا فقر او مسکنت او غریبي په ډاګئ او فقیر دی نه عام دی ګره فقیر جامې به ښه او رنګ به یې مزېداري د مالدارو په شان دی ثم لیقضوا تفثهما بیا دې لرې کړي د ځان نه خپل خیري د حاجي وایي حاجي چاته وایي ببرسر خیرن دا د حاجي ترجمه ده ببرسر خیرن لکه چې هلته ته سر ته نه اوسګارېږي ګیري ته نه اوسګارېږي نو ویښته به د نیغ ولاړي او خیرن تپل ټکي حدیث کې راغلی دی ولیوفو نذورهما پوره دي کړي خپلې نذرانې ولیطوفو بالبیت العتیق او طواف دې وکړي په کور عزتمند باندې عتیق په معنا د عزتمند دی د جبابرو د لاسونو نه الله همیشه آزاد کړی دی ذالک خبر عمدکسې ده ومن یعظم حرمات الله څوک چې تعظیم او عزت کوي د محرماتو د الله فهو خیر له دا د لپاره ډېره غوره ده عند ربه په نزد د رب د ده باندې واحلت لکم الانعام حلال شوي دي ستاسو لپاره څاروي الا ما یتلا علیکم مگر هغه چې لوستی کېږي په تاسو باندې د هغې حرمت فاجتنبوا الرجس ځان بچ کوئ د ګندګۍ نه ګندګۍ سره ای من الاوثان د بوتانو نه او واجتنبوا قول الزور او ځان بچ کوئ د دروغو د ګواهو نه او د دروغو د ویناګانو نه حنفاء لله په داسې حالت کې حنفاء لله چې تاسو یکسو یک جهته د الله لپاره غیر مشرکین به نه یک شرک کوونکي د الله سره ومن یشرک بالله چا چې د الله سره شرک وکړو فکانما خر من السماء گویا کې داسې شوله که د اسمان نه سړی راولویږي د بره نه فتخطفه الطیر پس وتښتئ مارغان غوښې د ده په ججرو کې او تهوی به الریح فی مکان سیق یا وغورځئ د لره باد په یو مکان لرې کې ذالک خبر عمدکسې ده ومن یعظم شعائر الله څوک چې تعظیم کوي د نښو د دین د الله فإنها من تقوى القلوب یقینا دا د تقوا د زړونو نه ده او تقوا رړه تاسو ته مه ویله اوس چې لا یراکه حیث نهاکه چې الله دې ته هلته ویني نه چې کوم ځای نه منع کړی او ولا یفقدکه الله دې تا نورک نه کي هغه ځای کې چې کوم ځای کې تا ته امر کړی د حاضرۍ هلته به حاضرېږي ځکه وایي لکم فیها منافعو په دې سارو کې ستاسو لپاره پیدې دي الی اجل مسمی نیټې مقررې پورې ثم محلها بیا ځای د حلالې د دې الی بیت العتیق کور عزتمند ته دی بیت الله ته دی دا به ټولې ځي او هلته به حلالېږي دا قرآن ویلي چې راځي به تا ته پیدل او راځي به تا ته په هر څاروي خوار باندې د لرو لارو نه نو دغه وایي یو ډېر لوی زبردست اسلامي مورخ دی اسمعي ورته وایي اسمعي وایي په مطواف کې د یو سپینګیري سره میلاو شو مطواف د بیت الله شریف نه چاپېره چې کوم ځای دی سړی چاپېره دې ته مطواف وایي ما ته هغه سپینګیري ویلي چې ځوانه د کوم ځای نه راغلی وی ما ویل من خراسان زمونږ د علاقې خراسان نه راغلی وی ما ته ویل چې کم بینهما و بین البیت ستاسو د بیت الله منځ کې څومره فاصله ده وی ما ورته ویل چې شهرون او شهرین د میاشتې یا د 2 میاشتو وی ما ته ویلي چې انتم جیران البیت تاسو خو د بیت الله ګاونډیان یئ سړی راته وایي سپین ږیرې 2 میاشتو مزل مې کړی ته خو د بیت الله ګاونډي وایي ما ویل ته وایي زه د خپل ملک ته را روان شوی وم او دا ږیره مې توره وه او دا ږیره مې سپینه شوه نو ایله راورسېدم نو هغه سړی وایي والله قسم په خدای دی چې دا رښتیا محبت دی دا رښتیا محبت
سړی دونه مزل د الله کور ته کوي چې په لار کې ګیرم سپینه شي او بیا وایي زر هویته داسې یو داسې ښایسته شعر یې ویلی دی زر من هویت و ان شط بک الدار زر من هویت ملاقات کو د هغه چا چې ستا ورسره مینه ده و ان شط بک الدار اگر که ته د کور نه ډېر لرې شي او تا نه ستا کور ډېر لرې پاتې شي زر من هویت و ان شط بک الدار وحال بینهما حجب و استار او ستا د کور په منځ کې ډېرې پردې او ډېر غرونه او ډېرې ځمکې حایل شي ته زه راسې زر من هویت و ان شط بک الدار وحال بینهما حجب و استار داسې دا رښتیا مینه ده او دا رښتیا محبت دی چې په دومره لرې مزل باندې سړی د الله کور ته راځي ولکل امة جعلنا منسکا د هر یو امت لپاره ګرځولې دی مونږه یو عبادت او یو ځای د عبادت لیذکر اسم الله علی ما رزقهما دې لپاره چې یاد کړي نوم د الله په هغې چې الله دې ته نصیب کړي من بهیمة الانعام د چارپایانو نه فإلهکم اله واحد معبود ستاسو معبود یو دی فله اسلموا د دې الله تابع شئ وبشر المخبتین او زیر ورکا مخبتین لرا مخبتین هغه کسان چې الله ته راجي کیږي الله ته تواضع کوي قرآن په خپله ترجمه کړې ده څنګه ترجمه کوي قرآن الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم مخبتین هغه کسان دي کله چې الله یاد شي دوی زړونه رپېږي کله چې الله ذکر شروع شي زړه رپېږي د یارې نه او والصابرین علی ما اصابهما او صبر کوي په هغې باندې صبر کوي دوی والصابرین صبر کوونکي دي علی ما اصابهم په هغه مصیبتونو چې دوی ته رسي والمقیمین الصلاة مخبتین خلک چې همیشه مونځ ودروي ومما رزقناهم ينفقون او ځینې د هغه مال نه چې مور کړی خرچ کوي په لارو د خیر کې دا د مخبتینو څلور ترجمې شوې والبدن جعلناها او خان او غټې قربانۍ ګرځولي دي مونږ دې لره ستاسو دپاره من شعائر الله د نښو د دین د الله نه لکم فیها خیر ستاسو دپاره په دې کې ډېر لوی خیر دی فاذکروا اسم الله علیها یادوئ نوم د الله پر سارو صوافا په داسې حالت کې صوافا چې په درې خپو باندې ولاړي د اوښ چې تعالی علی دا مخکنۍ خپې نه ده دا یوه به راغونډه کې او دې ته به عقال واچي نو په درې خپو به ولاړي چې په درې خپو باندې ودرېږي نو بس بیا به ته هغه دغه به راوړي دونی ماري ګوتو ته وګورئ داسې رمبې تېره داسې نو دې ته لبه وي دې ته دا دلته دا کوم ځای کې دا مرۍ نه نوتې ده دې ته لبه وي نو دلته دا ټول رګونه راټول شوي دي نو داسې به راشه ولګلې او تېره هغه دغه به در سره وي به دا ځای به ولووې دا چې دې ولوو او داسې بس هغه رګونه کټ شي په ته به ترې لرې شي به دا وینه به بیږي دی به ولاړي او چې دا کله وینه خلاص شوه دراز راولېږي اوس یې قرآن کې به راشي فاذا وجبت جنوبها کله چې دا اړخونه په ځمکه راولوېږي نو بیا تاسو سپینوئ او په خپله به هم خورئ او په خلکو به هم خورئ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها الصواب چې په درې خو ولاړي فاذا وجبت جنوبها کله چې را پریوزي اړخونه دوی په ځمکه باندې نو پکلو منها خورئ دې نه په خپله واطعموا القائنا والمعتر او خورئ په دې باندې خوروئ دې باندې القانې په فقیر باندې والمعتر قانې هغه دی چې هغه ډېر چالاکه دی راکه ماله که نه غوښه ول دا په موږ باندې بده راځي چې د قربانۍ دا غوښه موږ سته وخورو دا قانې دی او دا معتر دی دا غریب راغلی هسې ولاړ دی د بوډۍ زوی دی نه وایي چې راکه او نه وایي چې به راکوه او د بوډۍ زوی ولاړ دی اکثر ایسته پاتې شي والمعتر هسې راغلی ولاړ دی چې که څوک څه راکړي نو تاسو داسې وکئ چې کوم سړی چالاکی د غواړي هغه هم ورکئ او کوم سړی هسې غلی راغلی ولاړ دی شرمېږي هغه هم ورکئ
کذالک سخرناها لکم دقسې تابع کړې ده مونږه دې اوښې له تاسو پاره لعلکم تشکرون لن ینال الله لحومها هیڅ چرې نه رسي الله ته غوښې د سارو ولا دماؤها او د وینې د سارو ته چې کوم سارو یې قرباني کې حلالې نه دا غوښه الله ته رسي نه دا وینه الله ته رسي ستانه الله ته چې رسي تقوا ده پرهیزګاري ده او نیک نیت دی ولکن یناله التقوا منکم لیکن رسی الله ته پرهیزګاري ستاسو نه ما خیال چې دا دغه کېدلی دی اوبه رابېږي دغه کذالک سخرها لکم دقسې تابع کړې الله ستاسو لپاره لتکبروا الله دې لپاره چې تاسو د الله لوی بیان کوي علی ما هداکم په طریقه چې تاسو یې ښوونه کړې ده وبشر المحسنین او زیر ورکا نیکانو لره ان الله یدافع عن الذین آمنوا یقینا الله دفع کوي دا کسان چې مؤمنان دي کافران ته دفع کوي ان الله لا يحب كل خوان کفور یقینا الله دوست نه ګڼي هر لوی خیانتګر کفور هر لوی ناشکرا اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا یقینا اجازت شوه ده للذین دا کسانو ته چې یو دغه یقاتلون د دې خبرې ورته یاد دی چې دوی جنګ وکړي کفارو سره بانهم ظلموا دا په سبب دی چې دوی باندې ظلم کېده مکه کې دا ظلم مسلسل شروع او بیا چې مدینې ته راغله الله مؤمنانو ته نجات ورکړه وان الله علی نصرهم لقدیر یقینا الله په امداد د دوی طاقتور دی الذین اخرجوا من دیارهم دا کسان دي چې ویستې شوي د خپلو کورونو نه بغیر حق په ناجایز سره الا ان یقولوا مگر دای ګناه وه چې ان یقولوا ربنا الله دای ګناه وه چې ویل بیا رب زمونږ الله دی ځکه د کورونه وشړل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض که نه وی دفع کول الله بعضې اشرارو لره ببعض په بعضې اخیارو باندې که بعضې اخیار او غوره خلک دنیا کې نه وی چې اشرار پې الله دفع کوي دا کفار چې د مجاهد نوموالي که نه داسې راټول شي او چې لا بیا لا اوس پکې طالب نوم راغی الله داسې پوټین ولي بیا لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع که دا نه وی چې حق پرست را پاسي او د باطل پرستو لاسونه نیسي نو لهدمت صوامع ورانې شوې به عبادتخانې د یهودو عبادتخانې د نسواراو و بیعن او دارنګې هغه عبادتخانې خاصې د نسواراو چې د هغې د راهبانو دي و صلوات او ورانې شوې به وي ابادۍ د عبادتخانې د یهودو چې صلوات ورته وایي و مساجدو ورانې شوې به وي عبادتخانې د مسلمانانو چې مساجد ورته وایي یذکر فیها اسم الله کثیرا چې په دې ټولو کې یادېږي نوم د الله ډېر ډېر ولینصرن الله من ینصره ضرور امداد کوي الله د هغه چا چې څوک د الله امداد کوي ان الله لقوی عزیز یقینا الله مضبوط زورور دی الذین مکناهم فی الارض یقینا کسان چې هغې ته قابو ورکوم په ځمکه کې یعنی په ځمکه کې حکمرانان ساز کو په ځمکه کې باچایان ساز کو څلور کار به کوي د اسلامي حکومت ذمهدارۍ څو دي نور ډېر دي خو پر آیات کې څلور ذکر دي اقاموا الصلاة اسلامي حکومت لومبنۍ وظیفه دا ده چې د مونځ نظام به قایموي د مونځ نظام به قایموي د مونځ په نظام کې د هر څه دنده دي و آتو زکات او نظام زکات به قایموي چې دا مجتمع او معاشره په دې باندې په خپلو خپو ودرېږي و امرو بالمعروف و دریم حکم به کوي خلکو په دې کوبانی اسلامي حکومت به په ملک کې نیکۍ ډېروي ونهوا عن المنکر او بندوي به خلک له منکراتو نه دا د اسلامي حکومت وظیفه ده ولله عاقبة الامور خالص د الله دپاره انجام د کارونو دی وان یکذبوکا کدا کفار تا ته نسبت د دروغو کوي نو تسلي حاصله کا فقد کذبت قبلهم قوم نوح یقینا نسبت د دروغو کړی مخکې د قریشو نه قوم د نوح علیه السلام ته وعاد هودا وثمود صالحا
وقوم ابراهیم ابراهیم وقوم لوط لوطا واصحاب مدین شعیبا وکذب موسی او نسبت دروغ شوی موسی ته فاملیت للکافرین ما مهلت ورک کافر ہوتا ثم اخذتهم بمیونی ولا فکیف کان نکیر پس څرنګه زمونږ بدګڼل فکأی من قریتنا ان ډیر د کلونا اهلکناها هلاک کړي دي منګه و ظالمتون وي بدی ظالمان په خپل ځان نو په هي خاویه علی عروشها بدی دا کلی را پریوتون کی په خپل چتونو وبئر معطله او ډیر کویان اس پرات دي ډیر کویان دا هغه د خپل اهل نه دک سمعتل پرات دي هیڅوک تی بنه روباسي وقصر مشید او ډیرې چونګجي بنگلې دا دک سی پرتی دي هیڅوک کې نه اوسي اپلم یسیرو په الارض آیا نزی دا خلق په ځمکه کې فتکون لهم قلوب یاکلون بها پس موجود شوي دي د پاړونه او زړونه چې یاکلون بها چې ځان پوهې کوي په ډېرونو باندې چې دا سو او الله دې خلقو سو او آذان یسمعون بها یا نشي آیا نشته دي دپاره غوږونه چې واوري په دې باندې حق لره فانها لا تعمل ابصار پس شان دا دی نه دي ړندې سترګې د دې خلکو ولکن تعمل قلوب التي فی الصدور لیکن ړاندې دي زړونه د دوی هغه چې په سینو کې دي لوڼې کار نه کوي سترګې هلولي سترګې دي هر څه ایني ویستعجلونک بالعذاب تلوار په تلوار غواړي ستانه عذاب لره پیغمبره چې کله به راولي ځای راوله ولن یخلف الله وعده او شان دا دی چې هیڅ چرې خلاف نه کوي الله د خپلې وعدې وان یوما عند ربک کالف سنة مما تعودون یقینا یو ورځ پرې د رب ستا په شان د زرو کالو دا ګناه چې تاسو شمېرئ څه مطلب چې الله یو ورځ ظالم ته مهلت ورکوي نو دا ستاسو د زرو کالو په اندازه دی د الله په علم کې نو چې الله یو منټ ورکوي نو هم د کال نه زیات دی وکأی من قریتنا ډېر د کلونه املیت لها ما مهلت ورکړی هغې ته وهي ظالمتون وی به راکړي والا ظالمان ثم اخذتها بیا به مې ونیوله والی المصیر خالص ما ته د ټولو واپسې ده قل یا ایها الناس ای خلکو انما انا لکم نذیر مبین زه یم ستاسو دپاره یرونکی په ډاګه فالذین آمنوا وعملوا الصالحات پس کسان چې ایمان راوړي عمل د نیکو کوي لهم مغفرة ورزق کریم دوی دپاره بخشش د ګناهونو دی او دوی دپاره روزي ښه ده د جنت روزۍ تر او رزق کریم وایي والذین سعوا فی آیاتنا هغه کسان چې کوشش کوي په ابطال د آیاتونو زمونږ کې زمونږ آیاتونه باطلوي او خرابوي معاجزینا وایي هغه کسان سعوا فی آیاتنا معاجزین کمزوري ګڼونکي دي موږ لره اولئک اصحاب الجحیم دا کسان د جهنم والا دي وما ارسلنا من قبلك من رسولنا نه دی لېږلی موږ مخکې ستا نه یو رسول ولا نبي نه یو پیغمبر الا اذا تمنا مگر کله چې دا پیغمبر ارزو کی یعنی تقریر کوي نو تقریر په دوران کې شیطان د خلکو په ذهنونو کې د هغه د تقریر په او د هغه د بیان په باره کې شکونه او شبهې اچوي القى الشیطان فی امنیته اچوي شیطان په دوران د تقریر د هغه کې څه اچوي خپلې وسوسې نو بیا الله راسي وکړي فینسخ الله ما یلقي الشیطان ختم کی الله هغه وسوسې چې شیطان اچولی وي ثم یحکم الله آیاته بیا کلکوي الله آیاتونه د قدرت خپله والله علیم حکیم الله پوهه حکمت والا دی لیجعل ما یلقي الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض دې دپاره چې وګرځوي الله هغه چې اچولی دی شیطان فتنه و ازمایش دا کسان دپاره چې پړون دا کې بیماری د نفاق ده والقاسیه قلوبهم او هغه کسان چې زړونه د هغې ډېر سخت شوي دي د کفر د وجې نه وان الظالمین لفی شقاق بعید یقینا ظالمان دي په خلاف لرې کې د حق نه وليعلم الذین اوتوا العلم دې دپاره چې معلوم کړي الله کسان چې هغې ته علم ورکړی شوی دی چې انه الحق من ربک یقینا دا علم حق دی د جانب د ربستانه وليعلم الذين دیر پر چې معلوم کی الله کسان چې ته علم ورکړی شوی دی چې انه الحق من ربک
په دې علم ورکړی شوی دی چې دا قرآن د جانب د رب نه حق دی خو یؤمنو بی ایمان پرې راوړي نو فتخبطا لهم قلوبهم پس مایله کېږي عاجزي کوي دې ته اړونه د دوی وان الله لهادي الذین آمنوا یقینا الله ښوونه کوونکی دا کسان ته چې ایماندار دي الی صراط مستقیم لارې برابرې ته ولا یزال الذین کفروا فی مریة منه همیشه به یا کسان چې کافران دي په شکونو کې د دې قرآن نه حتی تأتیهم الساعة حتی چې راشي د قیامت بغتة ناڅاپه او یأتیهم عذاب یوم مقیم یا راشي دي ته عذاب د ورځې شنډه ورځ قیامت ته وایي ځکه دې نه وروسته بله ورځ نشته بیا هره ورځ بله ورځ راوړي خو د قیامت ورځ شنډه ځکه وي چې د هغې نه وروسته بله ورځ نشته بیا وروسته آخرت دی الملک یومئذ الحق حکومت په دې ورځ اختیارات په دې ورځ د الله لپاره ثابتي یحکم بینهم فیصله به کوي د خلکو منځ کې فالذین آمنوا هغه چې ایمان راوړی وعملوا الصالحات عمل د نیکو کوي په جنات النعیم ایوه په جنتونو نعمتونو کې والذین کفروا تهدید دی والذین کفروا هغه کسان چې کفر کړی دی وکذبوا بآیاتنا نسبت درو کوي ایتونه زموږ ته فاولئک لهم عذاب مهین دوی لپاره عذاب سپکوونکی دی والذین هاجروا فی الله هغه کسان چې هجرت کړی د الله په لار کې د خدای د دین د غلبې لپاره ثم قتلوا بیا ووژلی شي او ماتو یا په خپل مرګ مړه شي لیرزقنهم الله رزقا حسنا روزي به ورکړي الله خامخا دوی ته روزي مزیداره وان الله له خیر الرازقین یقینا الله ښه روزي ورکوونکی د روزي ورکوونکو نه دی لیدخلنهم مدخلا یرزونه خامخا دننه به کې دوی لره ازید دننه کولو ته یرزونه چې دوی یې پسند ګڼي وان الله لعلیم حلیم یقینا الله پویا بردبار دی ذالک الامر ذالک خبر داسې ده ومن عاقب څوک چې عذاب ورکوي بدل لی بمثل ما عوقب به په مثل هغې چې دل عذاب ورکړی شوی دی یو سړی دی چا پې ظلم کړی و هغه په هغه انداز باندې هغه له جواب ورکړ دغه ظالم په تویش کې راغی ثم بغي علی بیا ظلم وشو په دې مظلوم باندې دوباره نو لینصرنه الله خامخا امداد به الله رده کوي ان الله لعفو غفور لیکن الله عفو کوونکی بخونکی دی ذالک خبر همدقسې ده بان الله یولج اللیل دا په سبب د دې چې الله دننه کوي شپې له په ورځ کې او دننه کوي ورځې له په شپه کې وان الله سمیع بصیر یقینا اور الله اوریدونکی د هر څه لیدونکی د هر څه دی ذالک خبر همدقسې ده بان الله هو الحق چې دا الله حق دی وانما یدعون من دونه والباطل او هغه چې دوی رابلي سوا د الله نه دا باطل دي وان الله هو العلی الکبیر او یقینا الله دی علی شانه الکبیر برهانه الم ترى نګوري ان الله انزل من السماء ماء راکوزی د اسمان نوګو وتصبح الارض مخضرا وسوګرځي ځمکه شنا الله بارانو کی ځمکه تک شنه شي خسته خسته ګلونه او خسته خسته پسونه پکې راوځي ان الله لطیف خبیر الله بارک بین دی دغه علم د مخلوق هرې ذرې له ورغلی دی او خبیر خبردار دی د احوالو د قوم د دغه نه د مخلوق نه له ما فی السماوات خالص الله دغه دپاره دی هغه ټول چې په ځمکه کې دي او هغه ټول چې په اسمانو کې خلقا وملكا وعبيدا وان الله لهو الغني الحميد یقینا الله عمده بے پروا عمده استایل شوی دی الم تران ګوري ان الله سخر لكم ما في الارض یقینا تابع کړي الله سازو پاره چې په ځمکه کې دي والفلک او تابع کړي دا کشتۍ تجري في البحر بامره چې چلیږي په سمندر کې په حکم د الله ويمسك السماء او بن کړي دی الله اسمان برا ان تقع على الارض دې خبره چې په ځمکه راولويږي الا بيدي مگر په یاد د الله برالويږي ان الله بالناس لرؤوف الرحیم یقینا الله په خلکو بے اندازې مهربان او زیات مهربان دی وهو الذي احیاکم الله غذات چې تاسو ژوندي کوي تاسو له حیات درکوي ثم یمیتکم بیا به وجني تاسو لرا ثم یحییکم دوباره به را ژوندي کوي تاسو په قیامت کې ان الانسان لکفور یقینا انسان دې انتهایی ناشکرا
لکل امت جعلنا منسکا ګرځولې د هر امت لپاره موږ یو عبادت هم ناسکوه چې دوی دغه عبادت کوونکي دي فلا ینازعنک فی الامر جګړه دی وانه چې تا سره په کار د دین کې ودعو الی ربک رب الخلق د الله دین ته انک لا علی هدى مستقیم یقینا یہ تو په هدایت درست باندې و ان جادلوکا کدا خلق تا سره لاس چې جګړه ورسه کوي فقل توایا الله اعلم بما تعملون یقینا رب زما واقع په پای چې تاسو سکوي الله يحكم بينكما یوم القیامت الله به فیصلو کی تاسو په منځ کې په ورځ قیامت کې فيما كنتم فيه تختلفون پای کې چې تاسو په اختلاف کولو الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض تپو یا نه چې یقینا الله پويږي په غټولو چې پاس وانونو زمکو کې دي ان ذلك في کتاب اټول د الله په علم کې دي ان ذلك على الله يسير یقینا دا دې په الله ډېر آسان کار ويعبدون من دون الله عبادت کوي دوی سوا د الله نه ماده کې شینو لم ينزل به سلطانا چې نه دی را لګلې الله پاګې څه دلیل وما ليس لهم به علم او داګه شینو چې نشته دې لپاره پاګې باندې هغه په خدای باندې څه علم وما للظالمين من نصير نه به د ظالمانو لپاره څوک مددگار وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات کله چې لوستې کېږي پرې باندې آیاتونه ښکارا تعرف في وجوه الذين كفروا معلومه ای با په مخونو دا کسانو کې چې کافران دي المنکرا چې قرآن آیاتونه ویل کېږي نو د کافر او د ظالم دا تندې به ګونجي شوي یکادونا یستون بالذین یتلون علیهما قریب دي دا کافرانو چې حملو کې پا کسانو چې لولي په دی باندې د الله کې اعظم آیاتونه قلت ورته وایا فانبئکم بشر من ذلکم زنه خبرو ما په ډیر ناکاره باندې د دین تاسو ته وایم النار اور دې دا باندې الله آیاتونه بدلږي اور ډیر بد دی اور کوم اور وعدها الله الذين كفروا چې هغه وعده الله کړی د کافرو سره وبئس المصير ډیر بیکار زید راتلو دی دا اور یا ایها الناس ضرب مثلون اے خلقو یو مثال بیانی د مثالونو نه فاستمعوا له وغوته کیدی هغه مثال دا دی ان الذين تدعون من دون الله هغه خدایان چې رابلی تاسو سوا د الله نه اے مشرکانو هغه خدایان چې تاسو د الله نه علاوه رابلی لن يخلقوا ذبابا نشي پیدا کولی ذبابا یو مچ نشي پیدا کولی مچ ولو اجتمعوا له اگر که ټول ورته مشران او کشران راجمع شي خو مچ ځکه خاص کو چې وای مچ ډیر زیات می او مچ ډیر مهانم دی او مچ ډیر پلیتیم ده او دا مچ ډیر ټوپونه را ټوپونه وای دکسي د دې د خدایان چې راوالي دا بیکاره غوندې مخلوق کوم نشي پیدا کولی او مچ نه د مچ وزر نشي پیدا کولی ماشی نشي پیدا کولی د ماشی وزر نشي پیدا کولی وی یسلبهم الذباب شیئا کو تختی د دوی نه مچ څه شی دوی به چلکاو چې د بوتانو په سر باندې به ګبین واچو د بوت په سر چې به ګبین واچو بدا مچان به ورته راټول شي نو د بوت ته سر به د لرې ځای تک تور ښکارېده او لګیا به هغه ګبین بیا ته خو نو الله وایي چې وایي یسلبهم الذباب شیئا که تختی د دې بوتانو نه ذباب او مچ څه شی چې ګبین دی لا یستنقذونه منه نشي خلاصولی نشي خلاصولی دغه مچ نه ډېره مچ د خپل ځان او خپل شی نشي بچ کولی ضعف الطالب کمزور دی طلبگار چې بوت دی والمطلوب او دغه او مطلوب یعنی دکا دا بوت دی او مطلوب چې کوم دی نو ضعف الطالب طالب مطلوب طالب او مشرک دی او مطلوب چې کوم دی دغه بوت دی دکه رنګي کمزور دا مچ دی کمزور چې کوم دی سره کمزور دی دا طالب چې دا بوت دی او کمزور دی مطلوب چې دا مچ دی دا مچ کمزور مچ هم دی نشي رالاندې کولی چې خپل دغه اخلاص ما قدر الله حق قدره دوی
قدر او تعظیم ورکړه د الله څنګه قدر او تعظیم د الله دی ان الله قوی عزیز یقینا الله مضبوط زور ور دی او الله یستفی من الملائکه رسلا الله غوړه کوي د فرشتو نه استازي په فرشتو کې رسولان ساز کی یعنی استازي او هغه بیا پیغمبرانو ته خبر وړي دغه رنګي صاحب من الناس او سازي الله په انسانانو کې رسولانو لرا الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا ان الله سميع بصير یقینا الله اوریدونکی هر څه لیدونکی هر څه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم کوئی پاګه چې دوی مخې ته دي او پاګه چې دوی شاته دي وإلى الله ترجع الامور خالص الله تا واپس د ټولو کارونو لا یا ایها الذين امنوا اركعوا اے هغه کسانو اے ایمان والو رکوع کوي تاسو وسجدوا سجده کوي وعبدوا ربكم عبادت خپل رب کوي وافعلوا الخير او کوي د خیر کارونه لعلكم تفلحون دې لپاره چې کامیاب شئ وجاهدوا في الله كجهاده جهاد کوي په الله کې څنګه چې حق د جهاد د دې دی هو شباكم دې الله غوړ کړی تاسو را وما جعل عليكم في الدين من حرج نه دې ګرځول الله تاسو باندې په دین کې څه من حرج څه تکلیف او څه ګناه ملت ابيكم دا دین د پلار تاسو ابراهيم دی هو سماكم د ابراهيم نوم نامدار کړی تاسو لرا المسلمین په مسلمانانو باندې من قبل مخکره دین او په هاذا او پدې کې یا هو سماكم دی الله تاسو ته نوم یې خیر مسلمانانو پدې کې او په هاذا د دین مخ کې او پدې قران کې ليكون الرسول شهيدا عليكم دې لپاره چې شي رسول الله په تاسو باندې گواه وتكونوا شهداء على الناس او تاسو گواه شي په خلکو باندې فاقيموا الصلاه او درو ایمان زلرا واتو زکات او ورکوي زکات لرا واعتصموا بالله او واعتصموا بالله کله کې منګولې ولګي د الله په دین هو مولاکم دا الله تاسو کارساز دی ونعم المولا سب بهترین کارساز دی ونعم النصير او سب بهترین امدادی دی واخر دعوانا ان الحمد لله